أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو کورونو چار دیوارو کې با پرده ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د ترجمه او د تفسیر دا درس تاسو اورئ چې په دې کې مخکې منګه د سورة البقرې د 114 نمبر آیت مبارکه پورې لفظي ترجمه او د هغې تفسیر او وضاحت د الله رب العالمین په فضل و کرم باندې دا بیان شوی و. نننی زمونږ درس دی د سورة البقره 114 نمبر آیت مبارک 115 او 116 نمبر آیت مبارکه پورې. نو دې آیتونو مبارکاو لفظي ترجمې ته تاسو متوجه شئ، بیا راځو د تفسیر او وضاحت طرف. الله رب العالمین فرمای ومن ازلم او څوک دی غټ ظالم ممن د هغه چانه منع چې بندی خلق مساجد الله د جوماتونو د الله نه ان یذکره دا چې یاد کړی شي فیها په دې جوماتونو کې اسمه نوم د الله وسعا فی خرابها او کوشش کوي په ورانولو د دې جوماتونو کې اولئک دغه خلک ما کان لهم ندی مناسب د دوی دپاره ان یدخلوها چې دوی ننوځي دې جوماتونو ته الا خائفین مګر یریدونکي. دې دپاره مناسب نه ده چې دوی د جوماتونو ته ننوځي مګر داسې حال کې چې دوی به یریږي د یرې په حالت کې. لهم فی الدنیا خزیون د دوی دپاره په دنیا کې رسوایی ده ولهم فی الآخرت او د دوی دپاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی لوی. ولله المشرق او خاص د الله رب العالمین د پاره مشرق او مغرب دی. فاینما تولو پس کم طرف ته چې تاسو اوړئ مخ اړوئ پس امنو بیا به مومئ وجه الله مخ د الله. دې ځای کې وضاحت روسو تفسیر کې کو چې د وجه الله نه څه مراد. ان الله بېشک الله رب العالمین واسع علیم فراخ علم والا دی. وقالوا او دوی وی دا یهود او نصارا اتخذ الله ولدا چې نیولی دی الله رب العالمین ولد بچې سبحانه نو پاک دی الله رب العالمین بل له بلکې دی الله رب العالمین دپاره ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې کلن ټول له دی الله رب العالمین ته قانتون تابع دي منقاد دي تابعدار دي. دا خو د دې آیتونو مبارکو لفظي ترجمه وه. په دې آیت نمبر 114 کې ومن ازلم ممن منع مساجد الله په دې کې د یهودو یو بل مرض ذکر کیږي
او دا مرض یوازې د یهودو نه دی بلکې دا د نصاراو هم دی او دغه مرض د مکې د مشرکانو مو او دغه مرض نن سبا په بعضې مسلمانانو کې هم راغلی دی. څه مرض دی چې د جوماتونو نه خلک بندوي. الزجر والتخویف لمن یمنع التوحید وذکره سبحانه عن المساجد. په دې کې الله زورنه ورکوي او دا 5م زجر دلته الله د یهودو له ورکوي. الزجر والتخویف، زجر رټنه ده او تخویف یره الله ورکوي هغه چاله چې بندی خلک د توحید نه چې یوازې د الله رب العالمین نوم والي او د الله ذکر وکړي. د څه شي نه منع کوي؟ د جوماتونو نه. په جوماتونو کې د دې نه بندی. نو یهودیانو ګوره د بیت المقدس نه خلک منع کړي او نن سبا هم دغه یهودیان دي چې په فلسطینیانو باندې راشي. نو بیا اوس نن سبا بیا بیت المقدس باندې په مونځ کوونکي باندې راشي او حمله وکړي او مسلمانان سره د دې نه چې په عربونو دي په عربونو په خاښو ناوړي دومره ډېر دي. خو هغه ایماني غیرت یې نشته. ایماني غیرت یې په دې درجه کې دی چې بیت المقدس ته مخکینۍ اولنۍ قبله ده. دې ته صحابه کرامو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 کاله په مکه کې او 14 میاشتې په مدینه کې دې ته مونځ کړی دی. صحابه به دې ته ولاړو. دا زمونږ زړه قبله ده. څنګه چې فضیلت د مسجد حرام دی، څنګه چې فضیلت د مسجد نبوي دی، دغه شانتې الله فضیلت ورکړی دی بیت المقدس ته. او دا هغه جومات دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې په دې کې ټولو پیغمبرانو ته جمع ورکړې ده. ټول انبیا ورپسې شاته ولاړ دي. آدم علیه السلام هم پکې ولاړ دی، زمونږ او ستاسو د ټولو نیکه، او ټول پیغمبران ورسره ولاړ دي. او موسی علیه السلام هم پکې دی او عیسی علیه السلام هم پکې دی او دا څومره انبیا چې دی ابراهیم علیه السلام هم پکې دی او پیغمبر علیه السلام مخکې شوی دی او جمع ورکوي او شاته ورپسې دا ټول پیغمبران دي. دا خو زمونږ د انبیا وګوره داسې جمع و دغه چې په هغې کې بارایي سړی نه و سوا د پیغمبر نه. ناشنا مونځ دی. مخکې چې ولاړ دی نو امام الانبیا، شاته مقتدیان هم ټول پیغمبران، د پیغمبر نه علاوه بل سړی پکې نشته او داسې ناشنا مونځ. دا به څنګه مونځو او دا په کوم ځای کې دی؟ دا په بیت المقدس کې چې نن په دغه جومات باندې چې زما پیغمبر پکې جمع ورکړې ده، دغه جومات چې ټول انبیا پکې ولاړو، دغه جومات چې دغه ځای نه پیغمبر علیه السلام بر اسمان ته ختلی او واپس په دغه ځای راکوز شوی، هغه جومات چې عیسی علیه السلام به ورته راکوزیږي، او هغه جومات چې تعمیر سلیمان علیه السلام کړی دی، او هغه جومات ته نن دا پلیت راننوځي، دا یهود، دا بې ایمانه او دا ظالمان، دا دهشتګرد او دا بې انصافه خلک دا نن راننوځي او په دغه جومات کې زمونږ په مسلمانانو وروڼو باندې ظلم کوي، په خویندو میندو باندې زیاتی کوي. نو دا د یهودو پخوانی خوی دی، دا اوسنی نه دی. مخکې هم دوی د بیت المقدس نه خلک بند کړي او دغه رنګې خوی د عیسایانو هم دی چې هغوی هم د جوماتونو عبادتخانو نه خلک بندوي. او دا د مکې مشرکانو هم د حدیبیې په موقع باندې سره د دې نه چې بین الاقوامي قانون دا و چې جومات به مسجد حرام ته به هر سړی راځي د عمرې دپاره، د حج دپاره، او په دې کې به دا نه وي چې دا مې دشمن دی او دسې مې لګي او دسې مې نه لګي. نه، دا به پکې نه وي، ټول به ورته راځي او په دې کې به مونځ کوي. خو چې کله پیغمبر علیه السلام او 1400 صحابه روان دي او په دغه په د احرام یې تړلی دی، تورې ورسره نشته، ډالونه ورسره نشته، غشي ورسره نشته، بلکې د قربانۍ څاروي ورسره دي. او دې ظالمانو میټینګ وکړو، ویل یاره چې بنده وي نو بیا خو ټولې دنیا ته شرمیږو چې یاره دا خو دوی ظلم وکړو، د حرم شریف نه خلک بند کړل، او که نه بنده و نو دا هم د پلار نیکه دشمنان دي او خپل دشمنان هم دي او راځي دلته اوس موږ ته په مکه کې ګرځي. نو ظالمان په دې شو چې یاره بار ورپسې د مکې نه وځئ چې سره مکې ته را داخل نشي، نو بند یې کړل. په دې زمانه کې هم یو کس دی او هغه د جوماتونو نه داسې ماحول جوړ کړي، داسې ماحول چې د هغه ماحول په وجه باندې د جوماتونو نه خلک بندېږي. داسې یو ماحول بعضې خلک جوړ کړي که نه، داسې مسلې پیدا کړي، داسې ماحول جوړ کړي چې بس خلک متنفره کړي د جومات نه، بیا څوک نه ورځي او دا جومات دی خپل جاګیر وګڼي. ځکه اکثر په دې علاقو کې داسې وي که نه چې ځمکه ورله ده ورکړې ده
او یا دا دی چې د ده د کور په خوا کې دی او یا دی دا دی چې د کلي مشر شوی دی او دی بیل ورکوي یا د امام له تنخواه ورکوي نو به دی په جومات کې بیا بل څوک نه مني نو به دی په خپل سر باندې بیا لګیي کله یو څه کوي کله بل څه کوي او خلک متنفره کوي د جومات نه بندوي وباسي نو دا هغه د یهودو خوی دی چې پکې راشي نو برحال د مکې مشرکانو صحابه کرام د عمرې نه بند کړي اهلی کتابو لکه څنګه چې د الله رب العالمین د کتاب بیادبي وکړه او د حق نه انکار وکړو نو دغه شانتې دوی د الله رب العالمین د کورونو بیادبي هم وکړه د جوماتونو بیادبي وکړه او دا د الله کتاب الله قرآن کریم او دا جوماتونه دا دواړه د هدایت لارې دي او د جوماتونو آبادول دا یاد ساتئ دا نه دي د جومات آبادول چې تا پکې ښایسته آبادي وکړه په هغې کې د شیشې ولګولې او په هغې کې د ټایل ولګاو په هغې کې د ماربل ولګاو په هغې کې ناشنا سیلینګ وکړو په هغې کې د قسمه قسم بلپونه ولګول او په هغې کې د نور داسې ډېر ډیکوریشن وکړو او ناشنا دې جوړ کړو نو دا د جومات آبادول نه دي بلکې د جومات آبادول دا دي چې په هغې کې د الله رب العالمین ذکر وشي په هغې کې د الله رب العالمین شریعت قایم شي د شرک نه پاک وساتلی شي توحید پکې بیان شي او دا آیت مبارکه ومن ازلم ممن منع مساجد الله مساجد دی جمع راوړه نو دې نه ټول جوماتونو ته دا شامل دی ټولو جوماتونو ته او مسجد چې دی نو دا د ټولو مسلمانانو مشترک ځای دا د ټولو مشترک ځای د دې نه څوک نشي بندولی دې ته هر یو سړی ورتلی شي څوک به دې نه څوک نه بندوي او دا د عبادت دپاره جوړي نو دې جوماتونو ته جرندی ورته وایي یو چابي به د امیر صاحب سره او یا به چابي د حاجي صاحب سره یا به د خان سره یا به د ملک سره یا به د نواب سره نه جوماتونه به هر ټیم کولاوي شپه ورځ او پخوا چې کم د اسلافو په وخت کې زموږ جوماتونو د دین د امامانو د مشرانو بس هغه به ساده جومات یو کوټه به وه او په هغې کې به بروزه خوره وه او یا به پکې نور به پکې څه نه و داسې خاص نو هغه به شپه ورځ کوله و هغې نه خو چا سوړی نه شو که نه غلا ترې نه کېده خو اوس دې جوماتونو ته دنیا را ننوتې ده اوس په جوماتونو کې یو قیمتي بلب لګېدلی دی که هغې ویستو په جوماتونو کې بیټرۍ پرتې دي نو که نیج رنده کې یو غل راغی نو خو د جومات نه بیټرۍ وړي د لږو جوماتونو نه بیټریانې خلکو پټې کړې او دغه رنګې سالر سیسټم پې لګېدلی دی انواټر یې پکې لګېدلی دي په جومات کې بور دغه موټر پکې د اوبو لګېدلی په جومات کې جرنیټر پروتي او دغه رنګې په جومات کې نور ډېر څیزونه داسې پراته وي بیټرۍ پکې پرتې دي چې نیج رنده کې نو خطره ده چې دا ترې څوک ویسي بلکې خلک راځي او جوماتونو کې برخیږي او پکي راکوزوي پکي د جوماتونو نه پکي پټوي او کله کله د کلي خلک بې باکوي د جومات پکي به راوالي ځان ته یې بار لګولی دا وایي موږ له جایز دی دا د قوم مشترک شی دی په مشترک سیز کې به استعمالیږي دې کې ډېر احتیاط پکار دی نو دې وجې نه بعضې علما وایي چې که دې وخت کې د ضرورت په بنیاد باندې جومات جرنده شي نو خیر دی پخوا چې به څوک د سفر نه هم راغی جومات به ازاد و نو مونځ به یې پکې وکړو اوس خو چې مونځ څنګه وشي او خلک وځي خلک خو ډېر ایسارېږي هم د جوماتونو کې هسې هم داسې حل دی څه خلکو توجه دې خوا نشته دی او څه ورته جرندي ووالی شي نو بس بیا یې بانه هم جوړوي نو چې مونځ وشي او خلک وځي بس جومات جرنده شي نو چې بیا د اذان ټیم شي نو اذان وشي او جومات آزاد شي نو خلک راشي نو چې بیا فرض مونځ وشي نو بیا جرنده شي او د شپې خو بیا ټوله شپه جرنده ساتي که کولاو دې پرېښودو نو بس پته نه لګي بیا به پکې څه نه د دې وجې نه امام بخاري رحمه الله باب قایم کړی چې باب الابواب والغلق للکعبة والمساجد چې د کعبې او د نورو جوماتونو دروازې جرنده کول نو ان یذکر فیها اسمه برحال جوماتونه که سامان پکې دننه قیمتي نو جرنده کول جایز دي چې بند وساتلی شي او حفاظت یې وشي یو
دویم که بالفرض داسې ضروري سامان پکې نه یو ساده جوماتي او یاره په دې ساده جوماتونو کې چې به دې منځونو کم خوند کاو په دې بروازه به دې سر کېښود او دا زړه ته به یو سکون راغی او اوس چې پکې دا قالینونه او دا قیمتي کارپېټ او دا شیزونه دي که نه نو هغه شانتې خوند په هغې کې نشته د دې وجې نه په دې اسلافو کې بعضې علماو او وی هغه به په یو آیت باندې 100 تفسیرونه وکتل 100 تفسیرونه په یو آیت مبارکه باندې او ویل بیا به لاړې داسې یو زوړ جومات چې هغې کې به بروازه او خاورې به وي د خټې دیوالونه به ویل په هغې کې به سجدې ولګولې او پکې به الله ته زاري و مینت وکړو دا مخ او دا تندی به په خاورو باندې خړ شو چې الله زما خو دغه وس و نور علم راله راک نو د مخکې نه پې دومره 100 تفسیرونه هم کتلي د دې وجې نه موږ به خپل محنت او خواریم کو خو سوال به د الله نه کوو چې الله موږ له پویه ته راکړه ځکه پویه الله تا سره ده مساجد الله ای یذکر فیها اسمه ای یذکر چې یاد کړی شي فیها په دې کې اسمه د الله رب العالمین نوم نو د دې خلکو څه چلو د دې یهودو د دوی د الله د کتاب سره او د توحید سره دشمنی وه چې په جومات کې خو بیا توحید بیانیږي په دې کې به د قرآن کریم درس کیږي او الحمدلله زمونږ جوماتونه یم دسې زمونږ جوماتونو کې د ناظرې کلاسي په جوماتونو کې د حفظ کلاسي په جوماتونو کې د ترجمې کلاسي او دا مختلف کلاسونه یې پکې او په جومات کې په کار هم ده چې دا د قرآن درس و تدریس وشي او د مسجد نبوي کې اوس هم حلقې لګېدلي ښه مزیدار قاري صاحب ناست یو ګیر چاپېره ورسره شاګردان یو د قرآن درس کوي د ناظرې ځان لي د قاعدې ځان لي د حفظ ځان لي دغه رنګې د احادیثو ځان لي علما ناست یو ورسره شاګردان نو دا په جوماتونو کې په کار ده دا مدرسې جدا نه دي په کار بس جومات مدرسه هم ده او جومات هم دی پیغمبر علیه السلام په دې مسجد نبوي کې دغه صفه کې به طالبان نه و ناست په جومات کې به دیرو جومات مدرسه هم یو د عبادت ځای دی خو زمونږ نن سبا مسله دا ده څو ورځې مخکې د یو جومات افتتاح وه نو زمان په هغې کې تقریر و دعوت و راته نو ما سوچ کاو چې یاره دلته زه تقریر کوم نو د مدرسې دپاره ځان له به زه کم آیت ویم په قرآن کې داسې آیت شته نو قرآن کریم کې د مدرسې دپاره خو داسې آیت نشته دی خو عموماتو نه به استدلال کې او بیا ما له حدیثو مبارکو کې نو حدیثو کې خدا راغلی دي چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه څوک چې د الله دپاره جوماتونه جوړوي د الله کورونه الله به له جنت کې کور جوړ کړي خو د مدرسې باره کې داسې څه حدیث ما ته مخې ته رانغی چې یو کس چا مدرسه جوړه کړه او یا دا بلکې هغه زمانه کې جومات او مدرسه یو نو چې دواړه یو نو دې ته ضرورت نه نو ځکه په دې باندې څه نشته دی نو بیا خلک عام د علماو فضایل او د علم فضیلت او دی چې د علم دپاره داسې یو ځای جوړ شي او مدرسه بیا به دا خبرې کوي نو زمونږ د جوماتونو او د مدرسې ولې جدا شو نو زما چې دې کې څومره خیال دی نو دا د 2 وجو نه دې کې 2 وجې دي یوه وجه په دې کې دا ده چې په دې جوماتونو کې دا مدرسې چې تی جدا شوي نو دا ځکه چې په دې جومات کې یو قاري صاحب راشي یا یو عالم راشي او هغه په دې کې محنت شروع کړي او شروع کړي کلاسونه پکې روان کړي نو دا ماشومان دي په جومات کې به کله ورانې کوي کله به په جومات کې منډې وایي کله به شور کوي کله به پوړونه ورانوي کله به پکې ګولۍ مولۍ وخوري پوستکي به غورځوي نو په دې جومات کې بیا د سپینګیري مشران یې هغه قاریږي دا چلی وکړو هغې کې برداشت کمی دا شور نشي برداشت کولی او قاریږي ماشوم دا چل وکړو ماشوم ټوټۍ خرابه کړه او ماشوم پوړ وران کو او موټر داسې ولګېدو اوبه ډېر استعمال شوي او بله پې خراب کو بټنې خرابه کړه دا قیسې نو استاد خو به شاګردانو خفه کېږي نو هغه وایي چېرې دا مشرانو ته هم څه نشي ویلی او شاګردان خو بس واړه خو کوي داسې او که ته ورته قاریږي او که هر څه کوي خو کوي داسې نو د دې وجې نه د علماو دا مدرسې چې کمې وي نو دا یې جدا کړي ځکه په جوماتونو کې هر ټیم جګړی هر ټیم دا ماشومان خو چې په منځ کې مدرېږي یو بل له دیکې ورکوي واړه دي که ورته قار شي بله ورځ بیا کوي خبرې کوي کله په جړا شي نو دا مشران بیا د ماشومانو نه زیات شور جوړ کړي نو دا زمونږ معاشره کې یو دا مسله وه د دې وجې نه
بعضې علماو خو داسې چل وکړو چې د جومات دویم چت جومات یې لنټري کړو د چپړو ځای نه پړوی ختلي بره بس ماشومان دغه ځای نه بره خیجي بره مونځ هم کوي سبق هم وایي هر څه کوي لاندې جومات کې یې څه کار نه وي نو زه هغه جوماتونه خو بیا هم څه ناڅه پاتې شو مدرسه جومات کې پاتې شوه خو بعضې دویمه مسله داسې اوس که د چا دغه وس نه کېږي چې په جومات باندې د پاسه ځای جوړ کړي نو هغوی ځان لپاره یو کنال ځای والي یو 10 مرلې ځای والي او په هغې کې مدرسه را جوړه کړي نو چې جومات د کلي هغه وي نو بس هغې ته واړه ځي راځي مونځ له هلته بیا درسونه چلی نو زه جومات کې هغه شور نه ډېر واړه ماشومان هلته پرېږدیم نه جومات خو یو دویمه وجه یې بله ده دویمه وجه دا ده چې په یو جومات کې یو عالم یا یو قاري محنت شروع کړي او درس کوي نو چې کله دی دا مدرسه څه ناڅه کامیابه کړي نو د جومات امام خو اکثر د بل ځای یې دومره وس نه رسي او کلي کې بل حاجي صاحب یا ملکي خان یا هر څوک چې یو بل کسی امیر صاحبي نو بس چې هغه سره لږ ورانې راشي که نه او لږ اختلاف پیدا شي نو بیا د قاري صاحب سره خو ناکام نه کوي د مفتي صاحب سره خو بیا ناکام نه کوي په معمولي اختلاف باندې هغه ته وایي بس ځه وځه نو هغه خو ځان سره واړه بیا نشي بوتلی او خامخا خفه کېږي چې دومره محنت یې کړی دی او دومره شاګردان تیار شو دومره یو کار روان دی نو دې مسلې ته د علماو وکتل مفتیانو چې د جومات کې زه مدرسه کامیابومه او سار له میتې نیمه کې وباسي و مدرسه راته شرمئ نو راشه بار ځان له یو کنال ځای واله او بس ګزارحال را جوړ که 2 کناله ځای واله جریب واله او په هغې کې دا درسونه چلوه نو سار له خو ورته امیر صاحب او حاجي صاحب او بل نه وایي که نه چې بس وځه او دا هر څه پرېږده نو د دې 2 وجو نه چې دا زما ذهن کې دا 2 وجې دي مدرسې د جوماتونو نه جدا شوي او درېیمه دا هم ده چې اکثر طالبان رهایشي هغې ته د کمرو ضرورت د هاسټل ضرورت د لنګر ضرورت او د هغې خپله ډېرې زیاتې تقاضي ډېر ضروریات نو په جومات کې نه پوره کېږي نو مجبوراً ورله دوی بیا د مدرسې تنظام وکړي بهرحال جوماتونه چې دي نو دا ټول د الله کورونه دي دا د ټولو مسلمانانو شریک دي چې وقف شو دی کې د چا کار نشته د ټول کلي به یو کمیټي او ښه په مشوره باندې به په دې کې بیا دا مدرسه به پکې چلی په دغه شانتې امام به پکې مقرر شي تعمیراتي کار به پکې کېږي خرچې به پکې کوي ټول به پکې په شریکه عبادت کوي په مینه او محبت باندې او که نه یو پکې وایي چې زه یم او دا نور به خپل کار کوي او بل وایي چې زه یم او دا انا چې جوړ شي چې زه او دا تکبر یې پکې راشي نو بس بیا مسله دې حد ته ورسي چې بیا کلی هم تقسیم شي او په کلي کې بیا جوماتونه او سمې مسلې دا بیا پیدا شي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ په دې کلو کې او په دې بانډو کې اتفاق او اتحاد ورورولي مینه او محبت دې الله پیدا کړي نو د دې یهودو به د دې سره دشمني وه چې په دې جومات کې به بیا د قرآن درس و تدریس کېږي نو دوی خو په دې خفه کېدل یذکره دا خو یا مفعول ثانی دی د منعه دپاره منعه پیل مخکې ذکر شو میم مم منعه نو دا یذکره یو خو ورله مساجد الله دا مضاف الیه یو ورله دا مفعول شو دا یو مفعول اول شو او دا یذکره ان چې په پیل مضارع داخل شي نو دا په تاویل د مصدر سره راګرځي نو دا بیا مفعول ثانی شو د منعه پیل لپاره نو مطلب بیا دا شو چې خلق د ذکر نه منع کوي او یا دا مفعول له دی یعنی خلق په دې وجه منع کوي چې په جوماتونو کې چېرته د الله رب العالمین ذکر ونه شي وجه دا ده چې د الله ذکر په جوماتونو کې ونه شي نو ځکه خلق منع کوي او د یذکر مصداقات د مفسرینو لیکلي دي هغه دا دی چې دوی به خلق منع کول د څه نه چې د الله رب العالمین نوم چې دی نو په یووالي سره یاد شي په جومات کې یذکر معنی دا ده نو دوی ځکه منع کول چې څوک د الله نوم په یووالي سره یاد نه کړي دویم نمبر الله وایي څوک دی غټ ظالم د هغه چا نه چې منع کوي خلک د جوماتونو د الله نه او دویم یتلی فیها کتابه چې ولوستلی شي په دې جومات کې کتاب د الله د قرآن کریم د درس و تدریس مخالفت کوي ډېر خلک د قرآن کریم د درس و تدریس د دې مخالفت کوي او بهرحال دې ته ناسته پکار د قرآن ترجمه کېږي درس کېږي ځان پویول پکار دي په مسایلو باندې نو دویم دا دی چې یتلی فیها کتابه دا د یهودو خوی دی چې په جوماتونو کې د قرآن د درس باندې وله غوسه ورځي د قرآن درسونه بندوي
او د قرآن په درسونو باندې اعتراضات کوي، مخې ته رکاوټ جوړیږي. دریم نمبر د مونځ نه خلک منع کوي، دی دریم مصداق. څلورم مصداق دا دی چې د حج او د عمرې نه خلک منع کوي. پنځم مصداق دا دی چې دا هر عبادت ته شامل دی او دا غوره قول دی، ایذکر فیها اسمه، چې په دې کې د الله رب العالمین نوم یاد کړی شي. نو دا د ټولو ته شامل دی، ټولو عباداتو ته. وسعی فی خرابها، او کوشش کوي په خرابولو د دې جوماتونو کې. د جومات خرابوالی یو دا دی چې د الله رب العالمین عبادت پکې نه کیږي. جومات دی ښایسته جومات دی، مدرسه پکې نشته، نو قرآن کریم درس و تدریس پکې نشته، امام پکې نشته، د جمعې مونځ پکې نشته، نو پیسې ښایسته جومات به څه وکړي؟ نو یو د جومات خرابوالی دا دی چې د الله عبادت پکې نه کیږي. دویم دا دی چې په دې جومات کې بدعات او رسومات خلاف سنت کارونه په دې کې شروع شي. ډېر جوماتونه داسې دي چې په هغې کې غیر شرعي کارونه کیږي، عجیبه عجیبه قیسې پکې رواني که نه. تپوس وکړه لکه قرآن او سنت کې دې څه دلیل دی؟ دا چرته د الله پیغمبر داسې کړي دي، صحابه کرامو چرته داسې کړي دي؟ نو بیا به درله د انګا بنګا نه راتاویږي، ځکه چې دغه دلایل خو ورسره نه وي. او یا دا ده چې په دې جوماتونو کې هغه خلک، او دا جوماتونه تقسیم شوي هم دي، جوماتونه تقسیم شوي، دا د پلانکو جومات دی او دا د ډینګرو جومات. په دغه جومات کې یو ډلې والا وایي مونځ نه کیږي، یا بل وایي په دې بل جومات کې مونځ نه کیږي. نو دا یې داسې. او یا دا دی چې ظاهري خرابوالی هم ته مراد دی، تخریبکاري پکې شروع کړي. تخریبکاري څه مطلب؟ بیټرۍ ته پټې کړي، لوډ سپیکرې ته پټې کړي، شیشې ته پټې کړي، او یا ته ټوټۍ او بمبي وباسي هغه ته پټې کړي، او یا پکې ګندونه غورځوي، جومات کې ګندونه غورځوي. او یا دا دی چې نور داسې خیال یې نه ساتي، نو دا ټول په دې کې داخل دي. وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. دا جمله خبریه په معنی د انشاء باندې ده. مطلب یې دا دی چې دوی ویروي او جنگ ورسره وکوي او خپلې علاقې ته ونیسئ چې په یره یره باندې بیا دلته راځي. یا پکې الله رب العالمین دا خبر او پیشنګویي ورکوي چې داسې وخت به راشي چې الله رب العالمین به مؤمنانو ته غلبه ورکړي او قدرت به وله ورکړي، او په دغه جومات باندې به قبضه وکړي. لکه مسجد حرام دا فتح شو، د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې بیت المقدس فتح شو، نو دغه نصوارا او دغه یهود به په یره یره باندې راتلل. نو اولئک دغه خلک الله وایي ما کان لهم ان یدخلوها، دوی له مناسب نه دي چې دوی راننوځي دې جوماتونو ته الا خائفین، مګر یریدونکي. لهم فی الدنیا خزی، الله وایي دنیاوي شرمندګي هم ده، او دا مغلوبه شو، ذلیله شو، او مسجد حرام ته ونیولی شو. دا یهود او نصوارا دا مغلوبه شو، ذلیله شو، او عمر رضی الله عنه ته بیت المقدس ونیو. نو دا الله به ذلیله کوي او رسوا کوي که نه. څوک چې جوماتونو مقابلې کوي، څوک چې جوماتونه ورانوي، څوک چې شړی، څوک چې جوماتونو کې علما په آرام نه پرېږدي، څوک چې د دین کار مخې ته رکاوټونه جوړوي، نو دا الله رب العالمین رسوا کوي، داسې نه پرېږدي. او عذاب عظیم ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. نو څوک هم چې د عبادت نه خلق بندی، نو الله رب العالمین به ورله لوی عذاب ورکړي، لوی عذاب. ځکه چې دا یو ډېر لوی جرم دی که نه چې د عبادت نه خلق بندی. ولله المشرق والمغرب، دا آیت مبارکه د مخکې سره متعلق دی. که چا د دې جومات نه منع کړي، نو د الله رب العالمین ځمکه فراخه ده، نو ته به خپل عبادت او دعوت، خپل کار د دین، خپله مدرسه دا به نه پرېږدې. یو ځای کې څوک نه پرېږدي او ته وشړلې، نو ته به کار نه پرېږدې چې بس مړه زه خو یې راپاڅولم او څه وکړم او بس نیک ومه، نیک وم ټکی به نه وی. د الله ځمکه فراخه ده. ان ارضی واسعة، الله وایي زما دا ځمکه فراخه ده، نو چې کوم ځای کې هم ته عبادت کې، نو الله پکې یاد که،
او دا آیت مبارکه د قبلې د بدلیدو په باره کې نازل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو 19 میاشتې د بیت المقدس په طرف باندې مونځ کاو او د هغې نه وروسته بیا کعبې ته مخ واړاو. نو په دې کې یهودو اعتراض وکړو چې مخکې مونځونه ستاسو باطل شو. نو الله رب العالمین دا آیت مبارکه راولېږو. الله رب العالمین دا آیت مبارکه راولېږو چې دا ټول طرفونه د الله دي. او یا دا ده چې څوک په سورلۍ باندې مونځ کوي، پیغمبر علیه السلام په سورلۍ باندې مونځ کړی دی، خو فرض مونځ ته پیغمبر علیه السلام راکوزېدو، فرض مونځ ته پیغمبر علیه السلام راکوز شو. نو دا مسله تاسو زده کوئ چې چاله الله خپل موټر ورکړی دی او دی دلته نه روان شو پېښور ته ځي، د هغه باجوړ نه را روان شو پېښور ته ځي. نو په دې لاره باندې دی 20 رکعاته او 40 رکعاته نفل کولی شي. په سیټ کې ناست دی او داسې شته بس نیت دی وتړي. که دی ډرایوینګ هم کوي، ډریور په خپله گاډی چلی دی، بیا هم نیت دی وتړي او بس رکو کې دی لږ سر راښکته کوي، سجده کې دی لږ ډېر مخې ته هم دی خپله ګوري، گاډی هم دی چلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې مونځ کړی دی. دا سنت خو دی خو لږ عمل وکوي که نه. دا مخکې ما درس کې ویلي یو کس راته وویله روزانه اسلام آباد ته ډیوټۍ لځي. ما ته وایي موږ ته خو پته نه وه، وایي زه خو سهار ښه په اودس کې وایي ګاډي ته راوځم او ډریور را سره دی، بس وایي زه کله مونځونه کوم چې ستړی شم، تلاوت ذکر دا څیزونه، نو بس وایي مالدا ستا دا ټول سفر دا عبادت شو، تا دا ټوله لار په نوافلو کې شوه، ستا ټیم ضایع نه شو. او څه پته لګي انسان له مرګ راځي څه ټیم راځي او ته په مونځ باندې ولاړې. نو فرض مونځ ته پیغمبر علیه السلام راکوزېدو، خو البته که فرض مونځ ته یو سړی نشي راکوزېدی، اوس د کراچۍ په ډبه کې ناست دی او هغه نه ودرېږي او د ده پې وس هم نه رسي چې ویدری، نو به دی پکې فرض مونځ هم وکړي. یا په جاز کې ناست دی، نو جاز نه خو نشي راکوزېدی چې یا ودرېږي، نو په هغې کې فرض مونځ په سیټ باندې هم کولی شي. دا مجبوري شي، بیا عذر شي. نو په سورلۍ باندې، نو اوس چې په سورلۍ باندې ته مونځ کوې نو ګاډی دې روان کړی دی، نو خو قبلې ته نشي مخ کولی، هغه به یو موړ کې یو طرف ته تاویږي، بل موړ کې به بل طرف ته تاویږي او روان به وي. خو بهرحال هغه چې هر طرف ته مخ وي، نو ولله المشرق والمغرب، د الله رب العالمین دپاره مشرق دی او مغرب دی، دا ټول طرفونه د الله دي. الله رب العالمین د دې مالک دی او د هغه په لاس کې دي خلقا و ملکا و عبیدا. پیدایش هم الله کړی، خالق هم الله دی، مالک هم الله دی، او دا ټول د الله بندګان دي. فاینما تولو فثم وجه الله، د دې دوه معنی دي. یو دا دی چې دا وجه الله د متشابهاتو نه دی، نو او دویم دا دی چې دا د متشابهاتو نه دی، نو وجه به په معنا د قبلې سره شي. دویم فثم الله یعلم و یرا، هلته الله رب العالمین دی چې پوهیږي او ویني. دریم فثم رضا الله، په دغه ځای کې رضا د الله ده، فثم رضا الله، وجه به په معنا د رضا باندې شي. او بل که چرته دا د مشابهاتو نشي نو بیا هم پکې څه نقصان نشته دی. مطلب یې دا دی چې په دغه طرف باندې مخ د الله رب العالمین دی، ته چې کم خوا مخ کې نو د الله رب العالمین تا ته مخ دی، ته چې کم خوا مخ کې نو تا ته د الله رب العالمین مخ دی. څنګه دی نو موږ پرې نه پوهېږو، کیفیت موږ ته نه دی معلوم، خو دومره پورې موږ ته پته ده چې په سم وجه الله، نو په دغه طرف کې مخ د الله دی، هر طرف ته تا ته الله رب العالمین مخامخ دی. ان الله واسع علیم، واسع د دې یوه معنا د فعل متعدی ده په معنا د موسع سره، یعنی په دینی احکامو کې او په نورو څیزونو کې په بندګانو پراخي راوستونکی دی، په دینی احکامو کې او په نورو څیزونو کې په بندګانو باندې پراخي راوستونکی دی، نو په معنا د موسعون باندې بشي. او فراخ علم والا دی، دویمه معنا واسع علیم پراخ علم والا. دریم پراخ رحمت والا دی. څلورم پراخ فضل والا دی. پنځم پراخ بخښنې والا دی. دا پنځه معنی پکې زده کوي. ښه دوباره یې درته وایم که څوک یې لیکي نو چې هغې ته لیکل اساني. ان الله واسع علیم، یو دا چې دا په معنا د فعل متعدي شي، یو فعل لازمي چې په فعل او په فاعل باندې خبره ختمه شي. دویم فعل متعدي چې هغې د مفعول به هم ورله پکاري. او دریم نمبر متعدي به دو مفعول، کله دوه مفعوله غواړي کله درې مفعوله غواړي.
نو په معنا د موسعون باندې چې شینو په دینی احکامو کې او په نورو څیزونو کې په بندګانو باندې پراخي راوستونکی دی. دویمه معنی دا منګه وکړه چې پراخه علم والا دی واسع علیم. درېیمه معنا پراخه رحمت والا دی. څلورمه معنا پراخه فضل والا دی. پنځمه معنا پراخه بخښنې والا دی. ان الله واسع علیم. وقالوا اتخذ الله ولدا د 114 نمبر آیت مبارکه کې دلته الله رب العالمین د دوی بله بدي بیانوي چې دوی ځان ته جنتیان هم وایي او بیا د الله رب العالمین دپاره اولاد هم ثابتوي. یهود وایي چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی او نصارا وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او دا سوره توبه کې به راشي. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. الله رب العالمین فرمایي دا د دوی د خلو خبرې دي. مشرکان سوي چې الملائکة بنات الله، وی ملائک د الله رب العالمین لونه دي. نو دا ټول مشرکان دي او ټول مکذبین دي او دروغجن دي. په بخاری شریف کې حدیث دی د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، حدیث قدسی. قال الله، پیغمبر علیه السلام فرمایي وی الله رب العالمین فرمایي چې کذبنی ابن آدم، زما تکذیب کوي څوک دا انسانان ابن آدم، ولم یکن له ذلک، او د دوی سره دا مناسب نه دا ورله لایق نه ده چې ما ته زما تکذیب وکړي. وشتمنی ولم یکن له ذلک، او ما ته کنزل کوي بدرد وی الله وی دوی له دا مناسب نه ده چې داسې وکړي. فاما تکذیبه ایایا فزعم انی لا اقدر ان اعیده، وی دوی چې زما تکذیب کوي نو هغه دا دی، وی د دوی دا ګمان دی چې زه طاقت نه لرم چې دوی دوباره ژوندي کمه. د دوی دا ګمان دی چې ګنې دوباره ژوند زه دوی له نشم ورکولی، نو دا خو تکذیب شو. کما کان لکه څنګه چې دوی په دنیا کې ژوندي وو. و اما شتمه ایایا، او هر چې د دوی هغه کنځلې او بد رد دي ماته، نو فقوله لی ولدن، د دې وینا زما په باره کې د اولاد په سبحاني ان اتخذ صاحبة او ولده، نو پاکی د ما لره چې زه ونیسمه بیبي او یا اولاد زوی ونیسمه. نو ګوره د الله رب العالمین ته بد رد ویل دي. په دې اسمبلی کې یو پیره عیسایي پاڅېدو او خبرو نه مخکې خبره وکړه چې عیسی ابن الله، دا خبره یې وکړه. نو د دې چترال یو منبر پکې ناست و، هغه پاڅېدو ویل ده خو زمونږ الله ته کنځلې وکړې. یو غویمه جوړه شوه. نو چې بیا یې وضاحت طلب کو چې څنګه یې کنځلې وکړې، نو دا حدیث یې ووی چې الله رب العالمین فرمایي چې زما بندګان ماته کنځلې کوي. و اما شتمه ایایا، او د دوی کنځلې ماته څه دي، نو دا وینا چې زما دپاره اولاد ثابتوي، نو په سبحاني ان اتخذ صاحبة او ولده، نو پاکي د ما لره چې زه ونیسمه بیبي یا اولاد. او چې څوک یې وایي نو دا ما پسې، نو ته چې عیسی علیه السلام د الله زوی یادی د مسلمانانو په منځ کې، نو ته زمونږ الله ته بد رد وې. نو په هغې ډېر سخت ایکشن اخیستی او دا بندیز یې پې بیا ولګاو. نو داسې خلک دی الله په دې اسمبلو کې او په هر ځای کې ژوندی ساتي، او چې چا ورله وټونه ورکړي د هغوی به ورسره پکې عیسی په دې کارونو کې. اتخذ الله ولده، ولد په دوه قسمه، یو ولد حقیقي دی چې د هغه نه پیدا وي، او دا د ډېرو کمو خلکو دا عقیده وه چې ګنې دا د الله حقیقي زامن دي. دویم ولد حکمي دی چې بعضې بندګان د الله دپاره د بچو په شان ګڼي، د بچو په شان، او نازولي ورله ګڼي. داسې نازولي هغوی وایي چې دا ګوره یو بچی کله کله پلار ته دومره ګران او نازولی چې هغه پلار د هغه هره خبره مني او دا بچی پې په زوره مني. نو د دوی هم دا عقیده وه چې د عیسی علیه السلام دقه رنګې نازولی دی د الله. د مکې مشرکانو به دا بوتان یادول چې دا د الله نازولی دي. ډېرو خلکو به خپل باباګان یادول چې کم مړه دي خلک دي، نیکان خلکو مړه په قبرونو کې ویل دا خو د الله نازولی دي، او بس د دې خبره نه غورځولی کېږي، او که په زوره به دوی زمونږ سفارش کوي او بس موږ به پې بخي، په زوره به هم پې بخي. نو دا د دوی دواړه غلطې عقیدې وې. څوک هم داسې نشته چې شفاعت قهري وکړي او په زوره په الله داسې یو کار وکړي. نو دې ته بیا ولد حنو و شفقتن وې، د مینې او د شفقت اولاد نازولی، او دوی به د خپل معبودان دغه شانتې ګڼل. بل له ما فی السماوات والارض، د ځمکې او اسمان ټول مخلوق د الله رب العالمین په تصرف کې داخل دي. کل له قانتون، نو دا کل له قانتون دلته بل رد کوي الله رب العالمین په دې یهودو باندې.
چې د ځمکو او اسمانونو کې چې څه دي نو دا ټول د الله تابع دي، منقاد دي. نو قرطبي و ابن کثیر رحمه الله د قنوت ډېرې معنی ذکر کړي دي او څو تې وایو. نمبر 1 اطاعت او تابعداري، کل له قانتون، معنی کل له ټول دی الله رب العالمین د پاره تابعدار دي. دویم نمبر په عبادت کې ودرېدل، معنی ټول دی الله رب العالمین ته په عبادت باندې ودرېږي. دریم سکوت په معنا باندې، کل له قانتون معنی ساکتون، ټول دی الله رب العالمین ته څه دي؟ خاموش دي. څلورم نمبر عاجزي، خضوع، د خضوع په معنا باندې چې ټول دی الله ته عاجزي کوونکي دي. پنځم نمبر د انقیاد په معنا باندې، ټول د الله دپاره منقاد دي او تابع دي. شپږم نمبر د اخلاص په معنا باندې، ټول دی الله ته اخلاص کوونکي دي. اووم نمبر د استقامت په معنا باندې، څوک چې چاته بالکل غاړه کیدي. او اتم نمبر د منځ په معنا، کلن له قانتون، ټول دی الله ته منځونه کوي، سجدې لګوي. نهم نمبر د بندګۍ اقرار، په دې معنا باندې مرازي کلن ټول له دی الله ته قانتون، د بندګۍ اقرار کوي چې الله ته زمونږ رب یو، موږ د بندګان یو. دلته معنا څه ده؟ نو حسن بصري رحمه الله وی کلن له قائم بالشهادة على انه لا عبد له، دا ټول الله رب العالمین ته په دې گواهی باندې ولاړ دي چې دوی د الله بندگان دي. کلن له قائم یوم القیامه، دا ټول به د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین ته ودرېدونکي. او دریم کلن له مقرون بالعبودیة اما قالتا و اما دلالتا، دا درې معنی د حسن بصري رحمه الله نه. اول نمبر کلن له قائم بالشهادة على انه لا عبد له. دویم نمبر کلن له قائم یوم القیامه. او دریم نمبر کلن له مقرون بالعبودیة اما قالتا و اما دلالتا، دا ټول الله رب العالمین د پاره د خپل بندګۍ اقرار کوي. مقرون بالعبودیه، اما قالتا یا په وینا سره، و اما دلالتا یا د هغې حالت داسې دی. څلورم نمبر مذللون او مسخرون لما خلقو له، کم مقصد د پاره چې پیدا دي نو هغې ته تابع دي. نو دا خو د ایتونو مبارکه وضاحتو. لفظي ترجمې ته ګورئ دوباره. ومن ازلمو، الله رب العالمین فرمایي څوک دی غټ ظالم، ممن د هغه چانه منع چې بندی خلق مساجد الله، د کورونو د الله نه، ای یذکر دا چې یاد کړی شي فیها په دې کې اسمه نوم د الله، وسعا فی خرابها او کوشش کوي په ورانولو د دې. اولئک الله وی دغه خلق ما کان لهم، ندی مناسب د دوی دپاره ای یدخلوها چې دوی ننوځي دې جوماتونو ته، الا خائفین مگر یریدونکي د یرې په حالت کې. لهم فی الدنیا خزیون، د دوی دپاره په دنیا کې رسوایی ده. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، او د دوی دپاره په آخرت کې عذاب دی لوی. ولله المشرق والمغرب، او خاص د الله رب العالمین دپاره مشرق او مغرب دی. فاینما تولوا فثم وجه الله، کم طرف تم چې تاسو اوړئ نو په دغه ځای کې به بیا مومئ مخ د الله. ان الله واسع علیم، بېشک الله رب العالمین فراخ علم والا دی. وقالوا، او دوی وی اتخذ الله ولدا، چې نیولی دی الله رب العالمین اولاد. سبحانه پاک دی الله، بل له بلکې دی الله رب العالمین دپاره ما هغه دي په السماوات دي چې په اسمانونو کې دي، والارض او په ځمکه کې دي، کلن له قانتون، ټول دی الله رب العالمین ته تابع دي. نو دی کې یو بل رد دا دی چې په دې ځمکو خلک خو بچی د دې دپاره نیسي چې یاره کله بوډا شمه نو دا به مې ملاتړي، دا به زما سره بیا ولاړي، امداد به را سره کوي، بچی خلک د دې دپاره نیسي. نو د الله رب العالمین خو دې ته ضرورت نشته. ځمکو و اسمانونو کې دا ملائکه او دا هر څه د الله تابع دي. نو چې دا هر څه د الله تابع دي نو الله په بچي باندې څه کوي؟ نو دا پکې یو بل رادو. په دې ځای باندې زمونږ نننی درس اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. الله استاد کتاب استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث استاد دین پویا منګل راک. الله د عمل توفیق فراک نور ته د رسول توفیق منګل راک. استاد دین خادمان الله جوړ زړونم په الله صفاک مشکلات او پریشانونو مسات او ګناهونه الله معاف. زمونږ چې څومره اوریدونکي دي الله ټول مشکلات حل کا پریشانی ختم کا د بیمارونو وسات. الله زمونږ مردگانو واخه او الله زن کدن قبر اخرت دې مرحلو کې کامیاب کړه ذلت او رسوایی نم پکې وسات. او الله د حوض کوثر وبم استاد حبیب د لاسونه نصیب کو په اخره کې الله دا کلمه په جبه کې لا اله الا الله محمد رسول الله.